सूरत النساء आयत नंबर 152। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलुक अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस्समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिना अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم। دین مخی آیت مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی د منافقینو او دغسی د یهودو د دې خبرې مذمت بیان فرمایل چې هغوی د دین اسلام په باره کې به ویل چې مونږه ځینې خبرې منو او ځینې خبرونه انکار کوو، په ځینو باندې ایمان وروړو او د ځینو نه انکار کوو، او دوی دا غواړي چې په دې دواړو په منځ کې لاره ونیسي. حالانکه مؤمن هغې ته وایي چې هغه د دین اسلام په تمام احکام باندې عمل کوي. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. اے مؤمنانو تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ او دغسې د شیطان پیروي مه کوئ، هغه ستاسو ښکاره دشمن دی. نو لہذا مؤمن وی هغې ته چې هغه د هغه عقاید، د هغه عبادات، د هغه معاملات، د هغه اخلاقیات، د هغه معاشرت، د هغه معاشیات، د هغه سیاسیات، دا مکمل ژوند د هغه د اسلامی تعلیماتو مطابق وي، هغې ته وی مؤمن. لہذا دی ته مؤمن نه وي چې هغه چې کله د نفس خواهش مطابق احکام وي نو په هغې باندې د الله او د الله د رسول حکم مني، او چې کله یو طرف ته د معاشري رسمونه، رواجونه او دغسې د خرافات او بدعات او رسوماتو خبره راشي نو په هغې کې بیا په رسوماتو باندې عمل کوي، د معاشري رسم و رواج مطابق ژوند کوي، د الله او د الله د رسول احکام بیا شاته وغورځوي. دې ته مؤمن نه وي. مؤمن وي دې ته د ایمان صفت دا دی چې هغه په پوره دین اسلام باندې هغه د هغې عمل راشي. لہذا الله تبارک و تعالی د یهودو او د منافقینو مذمت په دې باندې بیان فرمایل او دا ارشاد فرمایل چې دغه خلق رښتینی کافران دي، اصلي کافران دي، او موږ دوی دپاره ډېر سپکوونکي عذاب تیار کړی دی. او بیا الله تبارک و تعالی ورسره مؤمنانو تعریف چې کوم مخلص مؤمنان دي، خلق چې د الله په ذات باندې ایمان وروړي، د الله په رسولانو باندې ایمان وروړي، او بیا په دې کې څه تفریق نه کوي، ځان نه پکې تفریق نه کوي څنګه چې یهودیان او منافقین کوي، نه بلکې د الله او د الله د رسول حکم چې ووري بس هغې باندې عمل وکوي. نو الله تبارک و تعالی فرمایل چې ډېر زر به موږ دوی ته د دوی اجرونه ورکوو. الله تبارک و تعالی بخونکي رحم کوونکي ذات دی. نننی چې کوم آیت مبارکه دی، آیت نمبر 152، په دې کې الله تبارک و تعالی د یهودو
یو سوال چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړو دغه جواب ارشاد فرمایي یهود رال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ته د الله تبارک وتعالى نه یو داسې کتاب راوړه چې هغه به یک وخت یو کتاب وي یو کتابي شکل کې تا ته حواله کړی شي څرنګه چې موسی علیه السلام ته په کوه تور باندې سلوي خورزي د چلی د کولو نه بعد د تورات په شکل کې یک مشت یو کتاب ورکړی شو نو دغه سي د الله جل شانه نه یو داسې کتاب راوړه چې پتا نازل شي نو بستا خبره اومن حالانکه دا د يهوديانو دا هم د هغه یو دجل او یو فریب د الله سنت د الله طریقه هغه دانه دي چې سرنګي کفار مطالبه وکړي دغه مطابق چې دی الله تبارک وتعالى دغه مطالبه پوره کړي رب کائنات دوی ته جواب ارشاد فرمایي چې کوم سوال دوی تا نه کوي بعینه دغه سوال دوی د موسی علیه السلام نه هم کړو د موسی علیه السلام نه د دین هم اوچت سوال کړو زما محبوب پیغمبر تا ته دوی دا وی چې یو داسې کتاب وروړه چې هغه یک مشوي کم کتاب چې لګ لګ نازلېږي او 23 سال کې نازلېږي هغه موږ نه منو داسې یو کتاب وروړه چې لاس په لاس باندې یو کتاب وي چې موږ په هغه ایمان وروړو دا خو د دوی یو سوال دی تانا موسی علیه السلام باندې د دین ډېر اوچت او مشکل ترین سوال دی يهوديانو کړو هغه دا چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره مونږ هرگز پتا باندې ایمان نه وروړو تر څو پورې چې مونږ الله جل شانه خپل باندې براه راست کتلی نه دا الله جل شانه ذات چې مونږ لیدلی نه تر هغه وخت پورې مونږ پتا باندې ایمان نه وروړو نو الله تبارک وتعالى په دوی باندې عذاب مسلط کړو او دغه سي د دوی شکلونه مسخ شو او مختلف قسمه عذابونه بیا په دې بنی اسرائیل باندې په دې يهودو باندې هغه مسلط کړی شو او صرف دانا بلکې دوی موسی علیه السلام په یو بل امتحان کې واچولو یو طرف ته موسی علیه السلام نه د تورات مطالبه وکړه تورات معنا قانون موسی علیه السلام ته وی چې ته موږ ته یو قانون راوړه چې موږ دغه مطابق ژوندۍ تیرو موسی علیه السلام د الله رب العالمین په حکم باندې کوه تور ته لاړو چې التنا دوی د پاره یو قانون راوړي تورات راوړي موسی علیه السلام چې سلوي خروزي الته تیر کړي دلته دی قوم د سامری جادوګر په سازش باندې هغه یو د سرو زرو یو څخېوا چې پاغه کې دی خپل جادو ښکارا کړه هغه نه आवाजونه راتل شروع شو بنی اسرائیل د هغه عبادت شروع حضرت هارون علیه السلام دوی لره منی کو چې تاسو د الله جل شانه سره شریک مو مقرر وي دي شرک نزان بچ کی دي ته معبود نو مو ہے هذا الهكم واله موسی فنسي دي سامری ورته وي چې تاسو د موسی عليه السلام اله او معبود چې نعوذ بالله غدار او فنسيا موسی عليه السلام نعوذ بالله خطا شوی دي حیرت شوی دا کوه تور ته تللی دا د غینم لوی امتحان موسی عليه السلام باندې چې یو طرف ته قوم ته د قانون مطالبه کې چې موږ یو قانون پکار دی فرعون هلاک شو فرعون چې دغه ډوب شو د فرعون لخر تباہ شو او موږ فاتح او کامیاب او کامران چې میدان تی ته وته او دلته کې موږ دا یو قانون او نظام پکار دی چې هغه مطابق ژوندۍ تیرو چې کله موسی علیه السلام هم د دوی په مطالبه باندې چې کله قانون د لپاره تشریف یوړو دلته کې دوی په شرک کې مبتلا شو دا هم یو عجيبه امتحان د ابراهيم علیه موسی علیه السلام د لپاره نو الله جل شانو فرمایي چې بیا مونږ اونې ول دوی کله مونږ اونې ول دوی کله مونږ عذاب ورکړو دوی ته چې کله د الله تبارک وتعالى د طرفنا دوی ته روخانه دلیلونه رالل واضح ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات یقینا مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته 9 لوی معجزات اگر چې انبیاء کرام ته ډیر معجزات ورکول کیږي مختلف معجزات ورکول کیږي معجزه معنا عاجزه کون کی
چې د دنیا خلق داغي مثال پیش کولو نه عاجز وي. نو لہذا موسی علیہ السلام ته 9 لوی معجزات ورکړې شو. خدا غټولو معجزاتو د لیدو کتو نه بعد بیا هم دوی ایمان را نوړو. الله تبارک وتعالى په دوی باندې بیا عذابونه مسلط کړل. دغه قوم چې کله موسی علیہ السلام دوی ته حکم فرمایل چې تاسو د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق د هفتې د ورځې بخکار هغه نه کوي. دوی دغه لپاره هیلي حوالی ولټولي. دغه لپاره چې د هغه میانو د ښکار لپاره طریقې بدل کړه. د دوی امتحان هغه داو چې په دې هفتې ورځ باندې به میان ډېر زیات ښکار شو. برابر اتلل او نور روزو کې بعد نخکارېدل. نو دوی د هفتې په ورځ باندې ځان لپاره تاسې کندیو کنستلې والي په هغې کې چې کله میان راغلی نو هلته بند وتړل او په هغې کې به یې ګیر او اتوار په ورځ به یې راوچت کړو او بیا وایي چې موږ هفتې په ورځ نه اتوار په ورځ موږ راغشتي. څرنګه چې په دې دور کې ډېر خلک په شرابو کې مبتلا وي هغې دپاره مختلف نومونه ورکوي او په سود کې مبتلا وي د هغې دپاره نومونه بدل کړي او دغسې په ډېرو حرامو کې په ډېرو ګناهونو کې مبتلا وي خو د هغې د حلالولو دپاره مختلف هیلې حوالې لټوي او د هیلو حوالو په ذریعه باندې ځان ته جواز لټوي ځان دپاره چې دی هغه مناسب لاره ګوري. حالانکه یو ګناه وي او یو د ګناه حلال ګڼل وي. یو ګناهګار دی چې هر څومره لوی نه لوی ګناه کوي الله تبارک وتعالی د ذات نه امید وي چې هغه ګناه ورته معاف کوي. او بل سړی چې دی ګناه دپاره حلال لار لټوي ګناه دپاره چې دی جواز لټوي د ګناه دپاره دلایل لټوي دا کفر دی. استحلال المعصیت کفر. د معصیت او د نافرمانی دپاره دلایل لټول او هغه حلال ګڼل دا کفر دی. یو ګناه کول دی یو ګناه چې دی حلال ګڼل دی. ګناهګار چې هر څومره لوی نه لوی ګناهګار وي رب کائنات ورته معاف کوي. خو چې کله د ګناه دپاره جواز لټوي حلت لټوي د حلال لارې ورته لټوي او دلایل پې ورکوي نو دا کفر دی. نو لہذا الله جل شانه بیا په دوی باندې عذاب راوستو چې کله د هیلو حوالو سره حرام حلال ګڼل کوشش وکړو. یسألک اهل الكتاب سوال کوي تا نه د اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا چې تنازل کړه په دوی باندې کتاب من السماء د اسمان نه. فقد سألوا موسی پس سوال کړو د دوی نه وړاندې موسی علیه السلام نه اکبر من ذلک د دین هم زیات. فقالوا پسویل دوی ارنا الله جهرة چې اوخیا مونږ ته الله جل شانه په ښکاره. فاخذتهم الصاعقه بیا ونیول دوی لره تندر بظلمهم د دوی د ظلم په وجه باندې. ثم اتخذوا العجل بیا دوی ونیول سخي معبود من بعد ما جاءتهم البينات پس د دینه چې راغلي دوی ته واضح دلیلونه. فعفونا پس معاف کړل مونږه عن ذلك داهم وآتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړه مونږه موسی علیه السلام ته غلبه ښکاره. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.